الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کار شیطان کند نام مشغولی کار شیطان کند نام مشغولی گرولی این استلانت برولی زما کشرانو بچو زما مشرانو رونو دا اللہ احسان اور مہربانی دا دا جماعت چه په کم نیت باندې جوړ شوی و هغه د الله احسان او مهرباني ده نیت هره ورځ پوره کېږي زه تقریرونه نه کوم او کول یې نشم پنځه شپېته کاله وشو چې زړه مې ستړی شو یو ملک رانه پاتې نه دی په تمام عرب ملکونو کې تر مکې او مدینې پورې دبی ابو زبیر العلین ام القوین قطر مکہ مدینہ تمام عرب ملکونه بیا ہندوستان پاتے و آغم پسیاں 86 کے خدای پورا دا پاکستان ہونے دے مردارستان دے یو گھٹ دا سی پاتے نہ دے کہ خدای زور رسول علیہم یو گھٹ
का डेरा जाओ कब पंजाब देओ कब यो कल दासी ने शुवेले ची देन वेरा गई कले जमीन यो खपलो माशल काला बखानदान होनी दले मां वर्तेला जिसे तुम बखानदा चरे होने दीदी मां तेल मौलाना से चलो खानदम अफ्रीदे जब गिराता हुई चलो खानदम दे साड़ी दामन रुखसू चेते साड़ी हुई न गोरम जो तो खानदम न चलो खानदम यारा कसम बखदे दे चितर मर्ग पूरे मां आगा पखानदा होने दी दो नो खबर है माता शन काला मख के करे हुआ और उसमें बजरडी के अर और रज में यकीन राजी चेदा दे सड़ी दा खबर रिश्तिया करे हो अजीजान पर देवबंद की यो द टॉप मुदरिस हो और दिल तजालो बुजुर्गान जीदा टोल दाग शागिर्दान पातिश मौलाना यूसुफ बनूरी मौलाना उजैर गुल मियां साहब खुद शेखुल हिंद शागिर्दम हो कि माल्टा के वरता सलोर काला अगसर योजे तिरकड़ी मां मियां साहब ने तपोस को मजदा पंजाब खलक पांदू न ढेर खुरी दस कवई तासवर बच्चे पांद को जेल के नो और द तुतान वनी में द तुत पाना बमुंग दतागा द पांदागा तो दे कता द पांदागा कतबम पे और तो मगला पर क्या मसाले वाचो ले हो तो दे बे वक्त रो नाफे गुल मियां से शान और शाह कश्मीरी शागिर्द टॉप उलमा और दासों को दरवेशान द जमाने में तो बनूनी से मन तो हुए जे शान और शाह कश्मीरी से ये औरत हुए कि जितने सालिकीन गुजरे हैं जितने तो मुझे एक साल से किसी के ऊपर अकेला नहीं आया है। आगा सालिक पखपल किताब की खबर निकलेगा नेकी बनेकी कार हरान सादिक नाम व शेख सादी नेकी बनेकी कार हरान बदी बदी कार मर्दान कार सगान नेकी बदी कार मर्दान
د نیکی بدل کې نیکی کول دا د خمنو کار دی. یو خر یو ته سټګرئ بل خر بل ته سټګرئ، دا څه کمال نه دی. بدی ببدی کارے سگان د بدو بدل کے بد کول دا د سپو کار دے. یو سپے یو تغاپی بل سپے بل تغاپی، د سڑو کار تا دے. نیکی ببدی کار مردان است، د بدو بدل کے خلقول دا د سړو کار دی. نن تاسو په ایمان ووایئ چې ستاسو نظر لاندې داسې سړی چېرته تېر شوی دی چې هغه د بدو بدل کې ښه کړي دي. تېر شوی دی د بدو بدل کې ښه کول دا نه دی. وینو پکار خو درته ویمه زما پلار پنځه ډزه یو سړی نشته، سپړې غر ورته وایي د مونږ کلي سره، په هغې کې د افریدو بادي وه. نو زما پلار یې پنځه ډزه ویشته، زینګل نامه یې وه. د هغه نسی راغی ما ته چې استاد جي زه عالم کېږم. ما ته څوک یې؟ وایي چې زه یې رضاخیله زینګل مسای یم. نو هغه زینګل چې دی ما پلار یې ویشتی و پنځه ډزه. وایي چې او استاد جي مالې ښه عالم کېږي؟ وایي چې او بار موټر ولاړو ملکی نه دی موټر کی هغه ویریږي چې جوړې بدل دي موټر کې کېناسته خو رپېدو ټول مال په منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو. آغت میں ہوئے کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے، اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں. محترم یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مرتب مت کرو، بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو. بنازی میں رہو تو اسپیشل کمرہ ور کا اب تک عالم میں پہل کا درسوں کو اب تک یہ وہ افضل راہ ہے کہ 100-200 روپے میں میں جیب خرچم ورک. چھت کالے درس نظامی ہوئے جو بیارہ آگے جو استاد جی دورہ حدیث سے چاہتا رہو کم نبیان میں بوتلو مولانا سنجان صاحب تا خدا دے خاورم پا جنت کی هغه ته مې ویل چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي. ما له ویل دا څه وی؟ مرمله ټکېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه.
زه دروغ وایم هغه د سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پلاک ور دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کوي هغه ناظم راوغوښتو سپیشل کمره یې ورکړه په سپیشل طالبانو کې دیره په حدیث مې په و چې دوره حدیث نظام روجې نه مخکې ختم شي نو بیا مدرسې روجې نه پس شروع کېږي نو روجې نه پس وړوکي اختر را روانو نو ما هغه ته وایي چې زه چې منزله درشم نو ته به ما له مخامخ کښېنې وایي چې ښه استاد بس ما ته مخکې کښېناستم مخکې صف کې او د دریوالو ته مې وویلې چې واوره دریوالو که د سړي زامن و داسې ایمان پیدا وکړو دا څوک ده دا ورکې ماله پاسه لکه چې پاسېدو خلکو ورته دا څوک چې دا خو زینګل مسایل سپین ږیرو وایي چې د پلارې چې ویشتی ما دا مې عالم هم کړی دی تا او د نوکارۍ کوشش هم وی ته کوم چې به د خپل کلي سکول کې استاد شي عام مې ته وکړه مولانا سنجان دی الله غریق رحمت کی تر مرګه پورې به د جمعې په ورځ دا خبره دوراوله او بیا به داسې دعاګانې وکړي چې زه درته نشم ویلی نو شیخ سعدي دا خبره کړې ده چې نیکي دو بجې کار مردان است یو سړي در سره بد کړي او ته ور سره ښه وکړي خیال ابرا دکان کې به زه ناستم ټلیفون به راغی زه دراني خبرې کوم ستا ښځه ستا لور ستا بچی داسې داسې ما به ورته څه وي چې جزاک الله نور یې مکا یوه میاشت داسې لګیا و به ټلیفون به وکړو ستا ښځه او ستا مور او ستا لور او ستا دا یوه میاشت پس غلی شو 2 کاله پس بیا راغی یو سړی دومره ګیری پرېږدي او په سترګو نه یې د اوښو غپار ختو په څه چل دی لکه څوک یې نو چې نه غوندې په هوش کې راغی ما ته یې مولانا صاحب زه هغه دراني یم چې تا ته به مې په ټلیفون کنځلې کولې تا به راته جزاک الله وي دا زما ښځه ډمه وه او به په شاپنګ هالونو باندې ګرځېده او تا د ښځو بد ویلي دا تاسو کیسټې خوار څوک په کور کې اوري نو د ښځو بد دې ویلي ویلې هغې زه غوسه کړی یم او دا تا ته به مې کنځلې کولې ویلو هغه هم په تبلیغ کې ولګېده سیروزو ته ځي او زم په تبلیغ کې لګېدلی ما دا ګیره مې پرېښود تاله مافیل او پرې خپو کې زما سر کېښود چې ما معاف کړه قسم په خدای ماله یم جړه راوسته مالې بچیه چې تا به کنځلې وکړې ما به جزاک الله ووایي که نه ویلی هو مال جزاک الله دا مانا چې ما معاف کړې خدای دې جزای خیر درکړي د دې کنځلو بدل کړي نن تاسو په ایمان یې وایي مونږ کې دا صفت شته دا صفت نن په مونږ کې شته نو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لاندې مونږ راځو چې انسان خو دې ته وایي چې د بل انسان علاجي د بل انسان نه قرباني
तो बल इस इंसान बाने सर कुर्बानी। सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उन पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफतों का नो ताइफ तलाड़ो तक दावत वर्कोल इस्लाम नो ताइफ फल को टोल ताइफ वर पसे को और पकाण यूज दस यूज तो जो पढ़े मुबारक के देवी नोडा के जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहे कि इजाजत ही ताइफ पबड़ा प्याड़ो और टोल ताइफ तबाको हुजूर अलैहिस्सलाम ला सुचत को या अल्लाह तुम्हारे कदकान बारान को ताइफ वाला हो और खुदा दे बदल के तब रहमत बारान होती उबे किसो अलग बोले मुझे पीड़ा वाले मुझे वाले बमला टपा जैसे पहला रजमा तो कागो गोरूगा से यूं कहना कागो गोरू न तो सलैला हो नहीं जी कागे दरतों का तनो और न जुलेखाए कागे का तो खूबस्तर गए बस लाड़ यो मौलाना रहा बासों को नन्हे लस का मस्त रिश्ताओं कैसेट में और रिजोता पे किधर रहमान बाबा शेर वेले चिपल नजर के भी फर्क नहीं है रहमान से नजर के भी फर्क नहीं है रहमाना कोई मुख्तप का तो की गुना निश्ता मामूला ने क्या गुंदे ما تقول چې خدای پاک قرآن کې وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا چې وګوره سترګې ښکته وغورځوئ دې آیات سره به څه کې چې تا دا شعر ویلی دی چې خپلې مخ ته په کتو کې ګناه نشته ما مثنوي ویلې ده ویلې نه نن په ټول پاکستان کې وګرځوي د مثنوي ملارو پیدا نه کړي د استرلاب ملارو پیدا نه کړي امریکا لګیا دی اوس په ممکن چالو نه کوي لګیا دی په دې مدرسو کې خپل خپل شیونه نه نباسي د امریکې دو طبیعت دی یو د مسلمان دنیا نه اسلام لفظ ورکول چې اسلام ټکه ورکش او یو جهاد لفظ ورکول تاسو جهاد پیژنئ حضرت حنظله وعده شوی رنبه شپه واده د نیمې شپې ورته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ احد ته تللی بس د رنبه شپې ناوې په ځای پرېښوه او منډه کړه ښځې ورته چېرته دی ویل زما محبوب جهاد ته لاړو ویل زه به څه کوم ما خو ته په رڼا کې لیدلی هم نه دا لستوڼ یې داسې وشلولو ویل د قیامت په ورځې د سردار کونین د جنډې لاندې چې د چا لستوڼ یې شلېدلی یا به ستا خاوند دي پرېږدی د ړومبۍ شپې ښځه وایو پرپړو صاحب پرېږدی د ړومبۍ شپې ښځه
سره یو خزل وای نه به خزه بس پرې خدای دې بیخ دغه خزو د پاکستان وباسي خدای دې په خزو توغه راوړي چې یو پاتې نشي زمره ګیره دی او رسو به دومانیزه بورت سواره کړي دیره به نیمه داسې دیو نیمه به داسې دیو دی به تلاسم تاو کړی دا غلامې دیني ګوري سپینګیری او بدی به داسې چل کړی رمضان بازار زمون د مليانو د ناسته زیو د مولانا فضل الرحمن بالا مانه والا اور رمضان اوس مونږ ونه سړی نه وته نشو خیال امراض د عزیزانو خبره تدویر نه کوم مو ارورز نه عذاب نازلی دو ارورز د نننی عذاب اثر بلاته نه چې سبب په بل عذاب راغی ابل کال میں 25 اگست کې اغانه کې یو خبره کړو مالوا رہی د اسمان اراده را تخینخ کاری د سړي ځامن شي د اسمان اراده خینه دي په خدای باور وکړه چې په سبانه په اخبار کې مې وکړه چې زلزلې اکل کم نامه ده بالاکوټ او بالاکوټ داسې زلزله پر راغله چې یو نیم لک خلکو په هغه وخت کې پکې مړه او اوس هم چې اکاڼي خلک کمي اړې راړې یې مړی ته روځي ورشه بیگا وګوره چې په سند حیدرآباد کې څه شوي دي بیگا په سوات کې وګوره سواتیان وایي چې دا وګوره موږ سره څه ظلم کېږي مالنه الله ظالم نه دی دا غمره رحیم او کریم بل څوک نشته تاسو په سوات کې شنګلپار کې بنگلې جوړې کړې وي او ټلې هم جوړې کړې وي او د دې ځای د حرامیان چې دي دوی به ښځې شنګلپار بوتلې ګرمۍ تېرولله او بس چې څه خوښه یې به کول مال تاسو د شنګلپار هزارو والی چې تاسو په خپل وطن کې د پیسو دپاره د ښځو زناخانې جوړې کړې ورشه وزیرستان وګورئ چې سال پکې جوړ دی واړه چنار وګورئ چې سال پکې جوړ دی دلته تاسو سره خیبر دی دا وګوره چې سال پکې جوړ دی اریان دیتے چې دا خودکش دي چې دته الله په زړه کې ځای جوړې دي چې په ور منډه کې او غلم شي اول ځان والو دی بیا بل والو دا کار به تاسو سره کیږي دا بارانونه دي متواتر تو ګوره لکونه خلق نن په سړکو باندې خیمه لګولې دي او ناس دي سارو ګوره د غلې ګدام سره سونه او زرګونه خلق ولاړي یو توړه وړو
مسمون خو مسلمانان نه یو. اسلام خو دې ته وایي چې په مشرق کې یو سړی تبه ونیسي او په مغرب کې یو سره ته ځان په تبه ونه نیسي، په تا د جنت بوی حرام دی. بوی ته به یې نیولی به هم نه محسوس کړې. تاسو کله چې واده یي لس ورځې مخکې چراغان جوړ کړي، دا اوس هم دلته بار لګېدلی و، دلته څه واده خو نه دی چې دا چا لګولی. تا دا ارامتوب کړی دی. یو دلته دی ما ته به ویلې چې میں نے 7 مہینے لگائے ہیں، 7 مہینے لگائے ہیں. لس ورځې د لور واده په کور چراغان جوړ که روزم دی خوا وګورم چراغان که داسې زمم چراغان، خو په دې خدای نه شکر وباسم چې زما دا زامن دی الله پاک وخپل مینه کې واخلي. په یو واده کې ما چې څه ویلي دي کلک نه دی کړی. اوس زمون کور کې دا زړې چې ناستې دي دا دوی ته چې وایي چې یاره څه نه شو کولی غریبي ده پلان وی بچیا دا ښځې به څه وایي، بچیا دا سړي به څه وایي. نو زه د بوډۍ ښځې نوم واورم نو یو ډرایور رایاد شي. په ټیکسي موټر کې د بجلیګر نه تلمه 400 کې جلسه وه چې هغې کې تلمه نو د ادریا سره یو بوډۍ ښځه داسې مخمخې موټر مخې له منډه کړه. نو ډرایور ورته आवाज وکړ چې بچه جرابي. هغه ورته رامخ کړ وایي دا جرابه به دې ګوري، زه خو اوس د 14 کالو پوره شوم، جرابه به دې ګوري. نو دغه جرابي زموږ نه دي، وایي بچیانه خلک به څه وایي، داسې داسې نم داسې. او دغه جرابې چې جنګ تېرېږي په لارۍ کې مخکې موټر سجاو شوی، وړاندې هم ګلونه او پاس هم ګلونه او پاس پې داسې داسې ګلونه. زه کله ورنږدې شم موټر والا ته وایم چې واده دی ویلی و، دا نه ویلی کوئ ماله ویلی او دا مال ماما یې شته ویلی او دا جنۍ ماما شته. مال هغه ته وایه چې ډولۍ کې کښېني نو ته به داسې وایې چې ما به ماما کښېنوي نن په ډولۍ کې، مال داسې چل به کوې چې ما به ماما کښېنوي نن په ډولۍ. د خر د بچي موسیقل نه او ټیکسي موټر ونیسي او سجا وکړي په 4-5,000 روپۍ باندې. الحمدلله والشکر لله چې په زندګۍ کې چا واده ته نه یم تللی، په زندګۍ کې. شاب هم تاسو خو زما خلاف دغه کړی وی چې د مرګ افواه چې مدینې ته تللی و، هلته بیا د ټیکو شو په جنت البقیع کې ښخ شو. مالیره خبره خو یې ښه کړې ده، خو د څه چل دی چې دا یې ویلي دي. ټوله دنیا 15,000 ټلیفونونه ده. په خدای باور وکړه د لندن او د امریکې نه ټلیفونونه راغلي، دا زمونږ د وطن خلک چې پکې د عرب ملکونو نه تر ننه پورې که ټوله ورځ یو غیمه جوړه بجلیګر افریدي. دا زمونږ ملک دی.
ویم چې دا مکه یا مدینه یاده کړې ده دا ښه کار کړی دی عمرې ته تللی وم زه خدای 2 ځله هغه ملک ته بوتلی یم یو ځله په سن 65 کې حج ته تللی یم 1500 روپۍ باندې ما حج کړی دی 1500 زر درهم یې واپس هم په مکه کې راکړه 250 ورځې مې تېرې کړې 250 ورځې 10 مدینه کې او 40 په مکه کې او 2 په جده کې زمونږ یو خپلوان دی په جده کې د اونډۍ کار کوي موټر راته هغه فري کړی ما ته ویل چې ماما اول به در باندې زه یو حج وکړم بیا بل حج لزا مال وکړه کنه چېرته ده د جدې ادیرې ته بوتلم د بیبي هوا قبر ته د بیبي هوا قبر خیال امراض نو دا نیکی را سره هغه کړی وه نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې سړي شي د خدای خاطر وکړئ تباه کېږئ تباه کېږئ هر څه پرېږدئ بروټۍ خورئ او جماعت ته ځئ جګړې مه کوئ نن د قوم او د ملک سال جوړ کړی لور راپاسي په مور دعوه وکړي چې د پلار حصه مې مال هم راکړه رور راپاسي په رور دعوه وکړي ځا غمونه پرېږدي دواړه وروڼه ځان کې سړیتوب پیدا کوي او کېږي او کایات نه درځي لذکر مثل حظ الانثیین چانه پوښتنه وکړه او په هغه د شریعت په طرز باندې تقسیم که ستا پلار نه دا مال پاتې کېدی شي نو تا نه نشي کېدی وَيَوْ رَبَّ دَاغَ گُشِيَ لِخَانَا یو رب داغ گُشِيَ لِخَانَا چفلانے ہم لکا گرد و غبار تیر شو اے عاقل غزنی سماتا مرگے نپریدی سڑیخ پل رضاتا دا اجل سوار پتخ بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا دیری ماتی کری مرید کبر جنو دیری ماتی کری مرید کبر جنو چه دا کبر بین لیدل حساتا بادشاہان نوالا خاک دا بیابان شو نظر اکڑا سکندر پس داراتا پجوندی تو باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا وی چه بلبل پکی نئی بوستان سکرمان بینی بسر بقد خرامان سکرمان چه علاج میں دا مرس کولے نشی افلاطون ول حکیم دا یونان سکرمان من سبابا تخالی من گلی درمون نن سبابا تخالی من گلی درمون کبا چاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکرمان دا گناہ دریاب لو کرم دے خدایا
ز گناہ در حبلہ اکرم و خدایا ز رحمان بد معاشر پا میدان سکرما کپ قدر پا قیمت برل آسمانی منچ پلارتو داسی جو اس ملیانم دا سیاسی ملیان نہیں دا چر ما تلو چا خپل خود نه منې کېږي ما تاسو دا سره روانه ول چې روغتونه چا ګوته در کړی دا کڅ چل رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چې بلار روانو نو سر به ښکته صحابه ورته وایي چې اوچت وایي نه ګوري ویلې اوچت ځکه نه ګورم چې پاغه د کائنات په مالک مې نظر دی داغه مخکې څوک سر اوچتولی شي نو سر ځکه ټیټ وړم خیال م راغی کپ قدر پا قیمت برد آسمانی خود بینی مکرد خاور بندیوانی بیچارا عاجز وربش ترتملا کرستم وزد دهر پالوانی کم زمان بمزغمات ریز نریز پریم دے کم زمان بمزغمات ریز نریز پریم دے سو بسور پا اسرع مرتب روانی دا اجل پا نقارو بزتاراج کا دا اجل پا نقارو بزتاراج کا کد درستی دنیا راج کل سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش لو مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرو چیخلے پسند رب گویانی انجام بزبن گئی مولانا یوسف بندوری بچے کراچی میں رہا رہے درے ورځې به د مدرسې نه پټیکون جماعت اربه ګرځي نو شیخ حبیب سے زیارت ته بتلو هلته مور خوا مور او شیخ حبیب سے د حضرت بنور سے خلیفہ 400 کاله مخکې نو ما ورته ورځې ویلې منځي دلته یو کور والی چې راشي پکې به ما ته ویل تا لیدلی نه ما خو کور جوړ کړی دی کراچۍ کې مالی خما خونه لیدل ته چې کله کراچۍ ته رالې بیا به زه درته وښیم کراچۍ ته زه جلسې ته لاړم د دې جومات سره هغه سایډ ته یو میدانګۍ غوندې دی چې ورغم لاس ماس میلاو کوم ما ورته ماته ویل راځه چې خپل کور ته داول وښیم بیا به نورې خبرې کوم بس میدان ته بوتلم او کونټۍ ورسره وه داسې د 2 ګزو نه یې کرښه واچوله ویل دا زما کور دی او که ژوندی وي او زه درنه مخکې شوم او رالی او په دې کور کې ښخ نه وم نو په قبر مې متیازې و وصیت یې کړی په خدای به ورکړه چې وفات شو زه بیا جلسې ته تلم کراچۍ ته چې ده ته ورغلم چې ومې کته هماغه ځای کې ښخ چې کومې ما ته په کونټۍ ښودلی نو زمونږ خو 2 ګزه میراث دی ما ځمکې نه 2 ګزه او عمر به پکې ټول تېر نو زما عزیزانو خبرې رانه اوږدې شوې و یو جولی درته غواړم چې بلکل په ځان کې تبدیلي راولئ داخلي شعر واورئ چې در بهارا کې شو سر سبز سنگ در بهارا کې شو سر سبز سنگ خاک شو تا گل بروز رنگ رنگ کروڑونه باران نه کانی باندې شکانه نه ګل کی کزان ګل کول غواړي نو خاور شته رنگ رنگ ګلونه ونی
تاسو په ایمان وای او د لکه مالک سلام ده لاله زار کاله شل دیش کاله تاسو په دې علاقه کې چا سره په ترخه خبره لیدلې ها په ترخه خبره زندگی تیر شو ضربونو ولونو تبنه تدلی تاسو په ایمان وای زم د چا واده کې کتلې په اسلام کې نمرشتا او نه ګندشتا مسئله دا ده چې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات دمړي خبر ګرځول په بازارونو کې او په مالو کې الا الاقرباء مگر رشتہ دار به خبر کې چې زر پته او کنه چې زموږ ضرور پکې ښه دلته په فوټوان چاپ کتبے بولی کرے فلان صاحب مر گیا ہے 2 بجے جنازہ ہے فلان مر گیا ہے 2 بجے جنازہ یہ خبر اگر تکوما قسم په خدای دی چې دا مړي ټول دې جنازې خسي ټول پدې اوس ټولو نه پوښتنه جنازې یې کړې دي لا سوچته چې چا جنازه کړې لا وته بچیا وته ولې وچته لا دا سوچت کړ چا جنازه کړې لا ګور راځي شاته ما تستاسو ایمان د پاکستان ایمان راته معلوم سنجیازی کی دلی ته تلو ما شیخ الهند سیمینارو نو د دلی راجیو ګاندھی ویلي چې په پارلیمنت کې وکړي 100,000 پارلیمنت وکړي ما نه مخکې د باچا خان تقریر ورپسې زماو راجیو ګاندھی راغې په فیټ موټر کې فیټ هغه خپل جوړای کنه مونږ خو لا تر اوسه پورې سایکل هم نه جوړ کړی سایکل په داسې مردار مخ کې اوسي سایکل یې نه جوړ کړی راجیو ګاندھی په فیټ موټر کې راغی او 2 کسه ورسره ګاډ د ټول پارلیمان د 100 روپو جامې نه وي چوته سپین پرتوګ او د ململ کمیس او په سر سپینه ټوپۍ کیناسته پارلیمنت شروع شو چې زما نمبر راغی تقریر میں شروع د شیخ الهند بیان وغیرہ میں وکړو آخر کې 2 घंटे तकरीर में होगा आखिर के मिजाज शेरू न हुए जो से जमीन में हम भी कभी अपने आवेंगे जो से जमीन में हम भी कभी अपने आवेंगे लैला बनेंगे हम तुम मजनू बनेंगे हम तुम्हें लैला बनावेंगे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे माशूक के रुतबे को माशर में कोई देखे अल्लाह भी मजनू को लैला नजर आता है जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हाजत नहीं जुल्फ के पाबंद को
राजीव गांधी दास तकरीर में से बस खोलो मैं ये तस्वर भी नहीं करता कि मैं किसी बेगाने मुल्क में आया हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि मैं अपने मुल्क में हूं, क्योंकि किसी वक्त में ये एक मुल्क था, बदकिस्मती से जुदा हो गया है। बेखबर राजीव गांधी था डेरा बदौर कर राजीव गांधी से तकरीर में बस को माते वेचे एक स्पीच आपका और सुनना चाहता हूं। ये सर तालिबान को मां मुफ्तमीम ने तपोस को मैं दे खर्चा वेल हिंदुस्तान के जिसम मुसलमान की मजदूराई कई और खर्चे रौड़ी ये सर तालिबान न बदा सवाल दर तक बद बदल के बद मका हुई इससे न जुड़ी बद बदल के खलका हुई ज्ञान दर तदाव पालाका के लोग को उगिश पते रखी अल्लाह बदा टोला अलाका पे जहन्नम किया जाए। हजरत उमर बदश पे कर दे दो और प्रदो कोरू न तब गबू नहीं होता से चाहते से तकलीफ होनी इसका बस बला खबर आया दश पे कर दे दो आवाज आवाज वगैरह से गाड़ू न मारना नो जुंगड़ा वा जुंगड़े न बार सड़े ना सो जड़ले दवर तेलवनी जाड़े बचा वेल दे जुंगड़ा की मैं खजा बचे की सो खजा निष्ठा चे खिदमत ही वेल खा बरामन डेकड़ा रामन डेकड़ा खपले खजे ते चाल हजार तैयार वेली बस जन्नत था बोजम बस खजे जर जान पटको रवाना जुंगड़ी पे चिन्ह ऐसा दूर तो वेली से दास खिदमत में क्या लगे रखबल खोर यादम भर सो गई और देम बार पद्मा का सड़ी तरह केला जो 2 घंटे देर में खजी आवाजों को या अमीर अल मोमिनीन तावरार पैदाश अमीर अल मोमिनीन गरीब मासूम तावरार हो हाँ वह कहना तू भी ये गुर्दी और मैं भी ये गुर्दी चतराई मात है मालते से वह तू भी ये गुर्दी और मैं भी ये गुर्दी माल डोर बताइए वो डोर नहीं मां दावात सोचो खदम घबराओ सो और सारे घबराओ सो डॉक्टर इकबाल वही कि अमीर उल-मोमिनीन का नाम सुनकर घर का घर कांपा अमीर उल-मोमिनीन का नाम सुनकर घर का घर कांपा दिले मादर में लड़ाया कल्बे पिदर कांपा उन्हें तो अमीर उल-मोमिनीन लगने दार खदम हजरत उमर और दवाई कि जो अमरोए शरीयत कौम का सरदार होता है जो अमरोए शरीयत कौम का सरदार होता है वही अल्लाह के बंदों का खिदमतगार होता है। रिश्ता सुखादी में मानो ताबा ने घबरावट वो ले रहा है वह तैयार का उस इजाजत तैयार शो वह लफ्ज दादा हजरत उमर इमाम कसम पहुदे जमा सर तदा अल्लाह नुम जोड़ने कि दा वक्त से समलमा और वर्त होगा न दखले न भी और दस से खबर होगी कि या अल्लाह दे मुल्क तो हजरत उमर राजन दे
یا الله په دې ملک د خلفای راشدین حکومت راوړي، د ابوبکر، د عمر، د عثمان، د علي هغه نظام ته راوړي. بل جماعت ته او د خدای خاطر درته کوم چې د لور او د زوی واده داسې کوي چې څوک پې خبر نشي. دا زما زوی دی، دوبۍ ته مې ورته ټلیفون کولو چې ستا لپاره واده کوه فلاني ځای کې. ما ته ویلې دادا زه دومره کمینه نه یم چې د پلار په حکم کې به نافرماني کوم. څرنګه چې تاسو خوښه وي هغسې خدای والا داسې ښځه ورکړه چې فرشته د زمانې. نن زامن مې پلانی جینۍ پلانی جینۍ پلانی جینۍ دی که نه، نو سم شي. قسم په خدای چې ساس کې شروع شي ما تیار ور پیدا شي. د شپې چې سملئ اسمان ته ګورئ او الله ته دعاګانې کوئ چې خدای د ملک د آفت نه بچ کړي، او دا دعاګانې کوئ چې یا الله په دې 15 کاله کې په دې ملک د سړی سربراز را نه دی، خدای دې ملک ته خلفای راشدین راوړي. یا الله حضرت عمر ورته بیا را ژوندی کړي. یا الله د دې غلو نه د دې ډاکېمارو نه ورته ورشه د مصیبت زدو چې بار ملکونو لکونه بورای غالي کړي دي. قسم په خدای دی چې په هغې کې م دوی ارامتوب. ازمون کوڅې نه چې وځي مخامخ هم یو دوکان او پښتۍ داسې روان واره که بورای زمین پکې وخت چې کله راشي تیار وي تیار به چې راشي بار به وارې خرڅه او څه لږ وس به خدای رانه کي چې یوه ښځه په سړک ځوړند کړمه سر لاندې او خپې پاس او اعلان وشي چې که ښځه بار راووته نیسئ او ځوړندوئ، که ښځه بار راووته که رانه ښځه راووته دا ږیره مې کلک یو سړی ځوړندوم چې دا پلانې عمل بنه کې والله کې رانه بس پولیس ته ورشي فیال پې چاک هلته کچرو ته چې بوت دې دغه ناسته ده یو سمواټه یې ښځه یې ججه کړې ده یو کوچی ته ښځې رالې ویلې مبارک شه ویلې ولې ویله باد یې ملک شه الخورې قیامت سړي ټول خلاص شو چې زما به ملک شه او ټول ورځ دا لاګي خلک ټرانسفارم خراب دی پلانه نو مالې په دې شپېته کاله کې چې کوم ځانبو ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ که نه خدای م خولې ټپې که داسې وګېرېدئ چې کوم یو ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ په کونه جنډه ولګوئ. اوس بیا شنې جنډې لګېدلې چې څه چل دی یو ممبر وخاړی په هغه کې تقریر کولو په شاهدان کې چې پاسېدو ویلېدو وایي که زما تاسو ته ډېر لوی تقریر کولی شم خو افسوس دا دی چې زما موری خراب دي موری نو ما والا پرې خپل شونډه ولګوله بیا خپل داسې کړه ویل زما موری خراب دي زه نور تقریر نه کولی شم چې کېناستلو ما ته وایي چې کیوں مجھے شونډیاں مارنا ہے
माल खाना खराब है, बच्चे मोराई न के वेल गला खराब है ना मानी मराई कहते मोराई नहीं कहने वेल मोराई किसू कहने मान मोराई फूल कहने अगर खलक जमन मशरान फलाने खराब है ट्यूबवेल खराब दे फलाने खराब दे फलाने खराब दे परुन से कर दे दो वर्ष से उपदेश मुकस्म कहे बोले माँ प्रश्न काला कि वोट चालू नहीं और करेगी न खुदा रास्ते का में परे है और खुदा फजल दे तो माफ करे खुला के खुदा तो मेरा कुआ था जोड़े रहे कार पे की दाखलक दे कोई इस्लाम के न इसमें था कोई इस्लाम के न सियासत था कोई इस्लाम के न इतिहाद था इस्लाम के आगा हुकूमत थे अबू बकर को रसूलुल्लाह वफात न अबू बकर खिलाफ दगा के दो खिलाफत सहाबा नास्तु बीबी आयशा और बीबी फातिमा मौजूद है वल्लाह कहते तपोस कर रहे शवे दे जगह च खजा दे मैदान वजूना प्रसंग कवई बीबी फातिमा से पैगंबर निकाह होते लो जिन्हें वसरा के हजरत तेरी को बोला हजरत तेरी करे बहुत बीबी आयशा से रसूलुल्लाह का निकाह किया आसमानों की निकाह तलब ऐसे आसमानों की अबू बकर सिद्दीक लाश नहीं हुआ उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होता हुआ वो दुन अदासी कहू मड़ो के न सलवेख्ताइश्ता न द्रेमिश्ता न सलवरमिश्ता कभी बुनियादी वर्तमान जो सलवेख्तों का और दुनिया भसबा और भसखतूने कहो कसम पसरे जदा जब मुलाना पैदा करी जो मां सरफ के बात सुधी मड़ी जनाजा न दशम दाता ओकड़ा ठीक छो या अल्लाह अबू बकर गवाड़ू या अल्लाह उमर गवाड़ू या अल्लाह उस्मान गवाड़ू या अल्लाह अली गवाड़ू या रजा गण कपान और दा खुद गरजा और दा खपल कोर जोड़े दुल की और दा कौम गम वर सरना या अल्लाह दा टोल तबाह बर्बाद खुदा पाक नेस्त नाबूदी खुदा अमेरिका तबाह की खुदा अमेरिका तबाह के दा टोल चालू न अमरीकी खुदा यहूद तबाह की या अल्लाह वजवन भी तदा हजरत उमर गोंदी हुकूमत खाया वजवन लखपल हबीब पखाते देन अपस बदा जिसमरा नासिल और कार द शरीयत मुताबिक तो हुई कवादे आलिम न तपोसु कैसे संग चलू कमड़े से तपोसु कैसे संग चलू क्या गदर तसोफे को आलिम हर आलिम न ख्याल अमरा है खुदा देता सुटोल आबाद वदान रही और खुदा दहर अफत न पामान पे उसा खुदा दा को मौजूदा अफत से पदे मल्क नाजिल दे परवरदिगार